ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبرها من وهو قبر حتى مات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمان محترم المسلمان عزتمند الله منزل دير زيادة إحسانات جلال بالعزت فهمنا بدرجنا ناشرة وسطها أو درجنا بركات جاهلة لا زمن الأستاذ يوقش نسيبنا لا الله العظيم نعمته أو الإسلام وبركته وشمن دليل وجه القدر ذكر وجب كل كايكي يوم ياشراري يولس ناشكي روجاني صرف يوم ياشر روجي چې د دې قدر او د روجي چې کوم طریقه ده او کوم پریز دی هغه هم راغلی او د روجه کې ثوابونه دي او ډېر زیات اجرونه دي او د جنت دروازې کلاړېږي د جهنم بندېږي شیطانان تړل کېږي دا اصل د دې انسان لپاره او د دې روجې لپاره نو چې موږ د دې روجې قدر نو د دې روجې څه حکمتونه داسې دي چې د دنیا فایده ډېره زیاته ده په دنیا کې حکمتونه دي عام او ثواب یې په هغې حکمتونو کې یو دا دی چې انسان کله د روجې حاله وي او بدن وږی او تنده وي خوراک شته او ښه مخې ته موجود دی دې لاس نشي وروړلی نو وایي داسې حالت کې انسان سره د شکر ماده په دې انسان کې پیدا کېږي او د دې نعمت قدرداني ورته پیدا کېږي چې دا روزونه وایي څومره خوراک کوم نور کله څومره څښاک کوم او ما سره د دې نعمت قدر نشته
بل پیدا دا چې هر طرف ته د الله تعالی انعامات دي جنت دروازې کلاو شي د جهنم بند شي شیطانان وتړل شي نو دې ټول خبرو سره د انسان ته د پرهیزګارۍ هم کوي او د ګناه نه محفوظ شي نو تقوا انسان کې راشي او د روزې غټ مقصد هم دغه دی لعلکم تتقون الله رب العزت وایي تاسو باندې ما روزې فرض کړې دي څنګه چې ما مخکې خلکو باندې فرض کړې د پاره دی چې تاسو متقیان شئ پرهیزګار شئ د روزې غټ مقصد ده انسان خپل خواهش پرېږدي او د الله تعالی په منشا باندې راشي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وایي د روزې او د روزې درې معنی د دې روزهدار یو مرتبه دا چې د الله د صبر سکه ستار روزه ماتېږي په کوم څیزونو هغه ته پرېږدي خوراک دې اسکار دې صحبت وغیره دي دا اوله مرتبه بیا د دې نه غټه مرتبه چې ته خوراک هم پرېږدي اسکار هم پرېږدي وغیره ځکه چې په دې سره روزه ماتېږي خو دې سره سره ته هغه ګناهونه پرېږدي هغه کارونه پرېږدي چې په هغې ته ګناهګاري دي د ګناه دي ستا د لاس نه ګناه کېږي ستا د پښو نه ستا د سترګو نه ستا د غوږونو نه نو ته د هغې نه مو بند کړه خواهش دی د خواهش نه دې ځان بند کړو تقوا دویمه مرتبه او دریمه مرتبه چې ته خوراک هغه څیزونه پرېږدي چې روژه کې ماتېږي او بیا هغه کارونه پرېږدي چې ګناه پې کېږي زړه د غیر الله نه بلکل وړي او صرف الله ته دې توجه بل څه کار کوي دا ډېره لویه درجه ده او دا د انبیاء کرامو درجه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رمضان کې کوم عبادت کو صحابه به څنګه عبادت کو عثمان رضی الله عنه په یو شپه کې یو قرآن ختمو دا د امین هغه مجاهدې وې ځکه چې روژه چې دا ډېر بابرکته میاشت ده دې سره انسان د ګناهونو نه بچ کېږي د انسان نفس دا ختمېږي پاکي ورته نصیب کېږي ځکه صحابو د دې میاشت ده یو صحابي دی سلمان بن قیصر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې چا یو ورځ روژه ونیوه من صام یوما ابتغاء وجه الله دا الله د رضا لپاره وایي بعده الله من جهنم وایي دې به الله د جهنم نه دومره لرې کړي كبعد غراب وهو فرق حتى مات هربا چې د مارغه یو بچی دی او هغه مارغه بچی والوتو په هوا کې او هغه روان دی او په دې روانه کې د دومره ډېر مزل وکړو چې د وړوکوالي نه دی بوډا شو دا مارغه بچی او بیا مړ شو بعض حدیثو کې ډېر تعداد راغلی خو دلته یو مثال د مارغه ورکړو د کارغې ورکړو چې د کارغه عمر دومره زیات دی نو وایي دې به د جهنم نه څومره لري چې کارغه 500 کاله مزل وکړي نو کارغه به 500 کاله کې څومره لرې ورسي وایي ډېر دا روژه ده
د الله د رضا لپاره روژه نیولې دی به الله د جهنم نه دومره لرې او موږ چې را لګیا یو د عبادتونه کوو نو موږ څه ده د الله رضا ده او جنت دی دا زموږ مقصد دی یو بنده کوي چې زه د دې لپاره عبادت کوم چې جهنم نه خلاص شم او جنت ته ولاړ شم نو دا اصل کې د الله رضا هم ده چې کوم سړی جنت ته لاړ هغه د الله راضي دی نو که یو بنده وایي چې دا هر څه زه د جنت لپاره کوم نو دا خبره ټیک ده ځکه جنت خو د الله په رضا ملاوي نو جنت خو د الله په رضا یو نه زما محترم چې موږ د دې روژې قدر او په دې روژه کې موږ قرآن سره مناسبت ډېر وسره ځکه حدیث پاک کې راځي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول القرآن منعته قرآن بوله خدایا دا بنده مانا خوب نه منع کړ زما تلاوت به او روژه به وي چې دې ما د خوراک نه منع کړ دا دواړه به سفارش کوي په آخرت کې یو روژه او بل قرآن الله رب العزت باندې دا سفارش قبول کړي او دا بنده به جنت ته لاړ شي څومره لوی اعزاز دی او د قرآن دې میاشت سره ډېر لوی مناسبت دی قرآن پاک په رمضان کې ټول آسماني کتابونه په رمضان کې نازل شوي دا قرآن د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په رمضان کې نازل شوي نو موږ قرآن تلاوت دا یو میاشت ده موږ د الله تعالی عبادت ته ملا مضبوطه کړو او الله رب العزت موږ راضي کړو ځکه نفل په فرض دي فرض او یو فرض دي یو نیکی په او یا چې موږ د دې خیال وساتو او موږ دا بل مسلمان ته چرته تکلیف میلاو نشي ځکه روژه ده وایي روژهدار باندې بېهوده خبرې کوي او نه به جنګ کوي او نه به کنځل کوي او که یو سړی درته وایي رد بد وایي وایي ته ترې چپ شه حدیث پاک کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده زما محترم نو روژه د ډېر زیات خیال سره وایي کامل مسلمان هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده د ژبې او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ شو دا د مسلمان نښه ده تعریف یې دی چې مسلمان به هغه وي چې بل چا ته تکلیف نه ورکوي نو روژه کې موږ په چا طنز ونه کړو څوک سپک ونه ګڼو تکبر ونه کړو ځکه یو بنده یو کرلی وویل یو بل ته وي لاس به م وته نه وړی او دا کرله په بوټ چې ما والي دا وړه کړه وایي دا وړه کړه بل بنده راغی هغه وایي وایي د دې په اسانه طریقه ده په بوټ یې د هغې نه غټه کرله ووایه وایي ستا د ان لډي وړه شوه ګوتې مې وله نه دي وړې خو کومه کرله چې ووهله تا د هغې نه ما غټه ووهله نو د هغه وړۍ نه هغه بله غټه ښکاري نو زما محترم
خلک پیدا کړي او چې ډېر هم غټ شي نو الله رب العزت وایي تکبر دا زما څادر دی وایي چا چې دا څادر ما نه راکړو نو زه به ورسره پیل شم زه به ورسره وګورم نو موږ چېرته به یو مسلمان طنز ونهو سپک یې ونه ګڼو د مسلمان ګاونډي خیال وساتئ او چې وایي څنګه کې هغسې به درسره کېږي هارون رشید بادشاه یو نیک انسان د خپل وخت بادشاه هغه سره یو دوه کسان یو امام کسائی رحمت الله علیه ډېر لوی امام د دې میراثو د دې سبقونو د دې عالم لوی او بل ورسره یحیی بن یزید دا عالم نو یو ډېره د ماښام لمونځ هارون رشید بادشاه سره چې کوم وزیرانو قاضیانو کوم خادمان ټول ډېر نیکان او قاضیان او وزیران دا به ټول نیکان معلمان به ورسره د ماښام لمونځ ته امام کسائی رحمت الله علیه مخکې شو چې جمع ورکوله نو قل یا ایها الکافرون صورت کې خطا شو هغې کې هغه آیاتونه مې یو شان نو چې کله سلام وګرځاو نو دا یحیی بن یزید ورته وایي دومره غټ امام دومره لوی سړی او دومره صورت کې آسان صورت کې خطا کېدل طنز یې پرې وکړو هغه ټک چې ورته موږ پښتانه وایو اټک یې ولګاوه بیا د ماخوستن نو دغه ټیم امام کسائی رحمت الله علیه خاموشه کېناست چې کله د ماخوستن لمونځ شو نو دغه ټیم جمع ته یحیی بن یزید مخکې شو چې کله هغه جمع ته مخکې شو هغه په الحمدو کې خطا شو الحمدو سوره فاتحه چې هر نارینه زنانه له ورځي او ماشوم هم لومبې ته بیان په هغې کې خطا شو نو زما محترم دا انسان په روژه په حالت کې موږ اکثر په ډابو باندې ناست او په یو بل طنزونه کوو یو بل سپک ګڼو د دې نه منع راغلی ځکه کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه د لاس نه شر ورکړي او نه د ژبې نه حدیث پاک کې دوه اندامونه راغلي یو لاس او بل ژبه لسان و ید او اکثر شر د لاس او د ژبې نه وایي په ژبه به ته چاته کنځلو کې هغه هم درته وایي ته به ورته بد ووایې هغه هم درته بد وایي ته به یې غیبت وکړې هغه ته به ورسي ته به یې چغلي وکړې هغه به خپل رد عمل چې موږ د مسلمانانو خیال وساتو او کور کې د مور پلار خیال وساتو دا روژه ده په روژه کې اکثر ځوانان یا اکثر مړه خویندې دا د یو بل نه ناراضه دي خفه دي چې موږ د هغې قدر وکړو او هغې سره صلح وکړو ځکه چې الله تعالی هر انسان ته عفو کوي او چې کوم کس صله رحمي پرېښي او مور پلار یې خفه کړي هغه ته عفو نه کوي دې پسې مغفرت عشره را رحمت ختمېدونکې دی لومبۍ عشره رحمت ته دویمه مغفرت ته بخښنه کېږي او درېیمه کې بیا د جهنم نه جهنمیان بری کېږي نو چې بخښنه زموږ وشي مور پلار ته وایي په کتلو سره د مینې په نظر سره چې وګورې د یو حج قبول شوي ثواب ملاوي او چې یو حج کې په لکونو روپۍ به دې لګي او یا به دې قبلیږي یا به دې نه قبلیږي او بیت الله شریف ته په کتلو
دا شل نیکه ملاوي شل رحمت په انسان راولي شل او چې کوم طواف کوونکي دي د هغې باندې شپېته رحمته او چې کوم مونځګزار دي په هغې څلوېښت رحمتونه او چې کوم ورته ستړي او کېناستو او بیت الله شریف ته ګوري نو شل رحمته پرې راورېږي چې غلې ناستې ګوري ورته هېڅ هم نه کوي نو د بیت الله شریفو باندې شل دي او دلته د مور پلار مخ ته کتل د مینې په نظر باندې د محبت په نظر باندې پوره د قبول شوي حد ثواب دي زما محترم چې مونږه د ګاونډي خیال د خپلو رشته دارانو خیال هر قسمه مونږ هغوی سره تعامل وکړو روژه ده شهر المواسات ورته وایي حدیث پاک کې راځي چې کله د شعبان میاشت تېرېده پیغمبر علیه السلام یو اوږد حدیث دی هغې وویل او په هغې کې دا هم ده چې دا د غمخوارۍ میاشت ده تاسو یو بل سره ښېګڼه وکړئ غمخواري وکړئ او د روژې یو حکمت دا هم دی چې تا سره د غریب احساس پیدا شي چې کمې اوبه تسکې کم خوراک کې د دې قدر او عظمت ستا زړه کې پیدا شي محمود غزنوي بادشاه دی ګیلاس اوبه دي په لاسو کې سکي غلام ورته وایي صبر وکړه وایي که ته په یو صحرا کې په یو دشته کې او سخت تنده دې واخلي او یو کس سره اوبه دي او وایي چې د اوبه به درکوم خو ماله به ډېر لوی قیمت راکړي نو ته به څه کوې وایي زه به نیمه بادشاهي ورکړم بیا چې څکلې د دې نه پس وایي صبر وکړه یو بله خبره غلام ورته خو دغه اوبه ته وڅکې او ستا بیا تش او دسماتې نه کېږي بند شي او یو حکیم وي هوښیار او وایي چې علاج درله کوم خو ماله به لوی قیمت راکړي څه به راکړي دی ورته وایي دغه نیمه بادشاهي به دا پاتې هغه ورکړي او غلام ورته وګوره ستا د ټولې بادشاهۍ دغه نه د یو ګیلاس اوبو قدر زیات هغه یو ګیلاس اوبه څکلو کې او وتلو کې زما محترم وایي دا د دې وجې وي چې د دې ګیلاس د اوبو څکلو در سره قدر د څکلو نه مخکې پیدا موږ د ورځې څومره اوبه به څکلې چې د هغې قدر مې انسان سره پیدا شي چې زه محتاج یم الله پاک دې موږ ته د روژې دا ټول برکات را نصیب کړي او الله دې دا روژه زموږ نه په خیر او عافیت او برکت او په عبادت سره تېرې د روژې څه مسایل دي موږ هم شروع کړي دي ډېر کسان هغې کې نه وي حاضر یا به اوري نه لرې وي نو روژه په کومو څیزونو سره نه ماتېږي روژه چې په کومو کارونو کولو سره په کومو څیزونو سره نه ماتېږي نه مکروه کېږي نه ورته څه نقصان رسي هغه څیزونه څه څه دي نو په سترګو کې دا خبره لږه یاد وساتئ په سترګو کې کو دوی اچئ کو رانجه اچئ سرمه لګئ نو په سترګو کې دوی اچولو سره سرمه لګولو سره دې سره روژه نه خرابېږي دې کې اکثر کسان خطا کېږي په سترګو سره دوی اچول یا رانجه اچلی شي په روژه کې دې سره روژه نه خرابېږي مسواک استعمالول شي تیل دی په ګیره باندې په سر باندې بریتو باندې دا استعمالول شي جایز دي خوشبو ده چې لوګي پکې نه هر قسمه خوشبو استعمالول شي ګل سړی بویي عطر بویي سپری کوي هر قسمه تکول شي هغه لوګي به روژه ماتئ پستو راځي چې کوم لوګي اعودي چې هغه لوګي کوي او ورته خوله یاس کې نور نږدې کې او راښکې نو په هغې سره به د روژه بیا ماتېږي ګرمي ده سړی بار بار لاندي یا تږي دی د تندې د وجې بار بار لاندي غسل کوي په دې سره روژه کې څه فرق نه راځي دا یو عامه مسله ده دا یاد ساتئ په انجکشن سره په ستن سره په ټیکې سره روژه نه ماتېږي کو هغه د رګي کو د پټي او کو د مټي روژه کې هېڅ فرق نه راځي
په ډراپ سره روژه نه ماتېږي. یو بنده دی او ډراپ دی، ګلوکوز دی، د طاقت دپاره استعمالوي. یو خو بیمار دی، مریض دی، هغه ته ضرورت دی، ګېډه خرابه ده، نو فلیجل ډراپ به خېږي، د هغې نه بغیر ټوکېږي نه. خو ټیک ده، خو یو سړی دی ګلوکوز دی د طاقت دپاره خالص چې ما کې طاقت راشي، نو د هغه دپاره دا مکروه دی، روژه پرې نه ماتېږي، خو کراهت پکې راځي. یو بنده دی په ایره باندې خوراک وکړو، څښاک یې وکړو، ایر دی دي د یو ځل نه څو ځله یې وکړه، نو خیر دی، روژه یې نه ده خرابه. خو ډېر کمزوری دی، نو وایي مه ورته یادوئ، او طاقتور دی، هټا کټا دی او روژه زغملی شي، څه نقصان ورته نه دغه کېږي، نو که اوبه یا خوراک یې کوي او ویې ویني ورته ووایي چې مه څښه. دا یو مسله ده ډېره زیاته عامه ده، او مسله ده د اودس په خلکو روژې ته اړولې ده. یو بنده دی زړه ورته خراب شو، داسې اچانک په خپله خوله کې تعلق یې ګوته موته نه ده ورکړې او الټې یې وکړې، الټې ښه ډېرې وکړې او لږې وکړې او کې یې ډېر وکړو په لږې په روژه پرې نه خرابېږي. هغه موږ چې وایو چې په ډکه خوله کې وکړي، هغې سره به دغه ماتېږي، اودس دې ماتېږي. هغه د اوداسه مسله ده، د روژې مسله نه ده. په روژه کې چې کومه مسله ده، هغه د هغې ده چې تا په معده بوج دی ټوله ورځ یا په ګاډي کې، او تا خولې ته انګوټه ګوته دننه کړه او په خپله دې ځان له راوستو کې، نو په ډکه خوله بیا به دې روژه خرابېږي. نور عام کې چې کوم خلک زنانه دغه کې دا نارینه روژه ورسره نه خرابېږي. روژه په څه سره ماتېږي دا به مو وایي، ځکه بیا وروستو مسلې پیدا نه کړي. اوس روژه له اوله روژه چې په څه سره ماتېږي، نو هغه داسې یو سړی بېهوشه شو، یو بنده بېهوشه شو، نو په کومه ورځ چې بېهوشه شوی دی، د هغې د شپې نه نیت هم کړی دی او ماښامه پورې بیا په دې بېهوشۍ کې چې خوراک یا څښاک یا دوی ور نه کړه، د دغې ورځې روژه وشوه او نورې بیا نه کېږي، په درې څلور ورځې بېهوشه روژه ده. او لوګي یا دوړه دی په خپله قصدن څه دې تېر کړه، نو روژه بې خرابېږي، قضا به وکړه. روژه ده خو داسې یو څیز یې تېر کړو، ویې خوړل چې هغه په طور د دوایۍ یا په طور د غذا یې موږ نه خورو، لکه روټۍ نه ده، ونې دي، چای نه دي، یا دوی نه ده، شربت نه دي، سیرپ نه دی. د دې نه علاوه داسې وي، نو دا اسانه قاعده ده چې هغه خلک خوري نه او نه خلک څکي، داسې شی یې وخوړل، نو داسې به څه شي، خاوره یې وخوړل، خاوره یې وخوړې، توتکاڼې خوري یا ډکې جووي او هغه تېرې، یا یې کاڼه خولې ته چا داسې وویشته او تېره شو، نو کاڼه خو څوک خوري نه، او نه ډکې خوري، نه خاوره خوري، نه دوایۍ په طور څوک خوري، او نه د علاج په طور څوک خوري، او نه داسې روټۍ سره څوک خوري. نو په دې څیزونو سره به روژه ورې ماتېږي، خو قضا به راوړي، کفاره به نشته په دې. دا یو مسله ده ډېره زیاته. په غوږ کې د چا اوبه لاړې، لنډ اوبه لاړې په غوږ کې په خپله، روژه پرې نه خرابېږي. دا مسله لږه ضروري ده. په غوږ کې اوبه لاړې، نو روژه دې نه خرابېږي، خو په غوږ کې دې دوایي واچله، نو روژه دې خرابه شوه. په پوزه کې دې دوایي واچله، نو روژه دې خرابه شوه، ځکه د دې غوږ او د پوزې زیات تر کنیکشن څه دی، دې حلق سره دی. او مسله دا ده په هر څه کې چې حلق ته د کوم شي لاړو، د حلق نه دننه او اثر او ذایقه محسوس کړه، ستا روژه دې خرابېږي. یو سړی دی پېشمني یې کوو، او پېشمني کې داسې وشوه چې
دروازه بنده د خوراک مراک یو خو چې دروازې کولو په سبا شوې دي نو روژه نه ده شوې قضا به وړي یا ماښامې دي او وریځ شوه او خیال یې نه دی او وایي چې روژه ماتې دي بس راځئ اوږې شوې دي اوبه وڅښلې خوراک یې وکړو څښاک یې وکړو روژه یې ماته کړه دې نه بس وریځ لاړه لمر راغله نو روژه یې ماته شوه نو صرف قضا به وړي ځکه خطا شوې ده خطا یې شوې ده دې نه علاوه روژه اگر چې په هغې قضا مې وکړه قضا به موږ ووایو په دې صورتونو کې وایي خو قضا او کفاره چې قضا به م راوړي او شپېته روژې به نیسي دا په هغه صورت کې چې قصدن عمدن چا څه یو څیز د دوایې په طور یا د غذا په طور استعمال یا دا کوم څیزونه خوراک څښاک او صحبت یې وکړو په یادو باندې قصدن عمدن نو روژه به م قضا راوړي یو او شپېته روژې به نیسي مسلسل پرلپسې ځکه دا مجرم دی د خدای د الله د قانون جرم یې کړی دی نو دی به اوس د دې معافي غواړي او د معافي طریقه ده شپېته روژې به مسلسل نیسي خو دا د تاریخ په حساب سره او خو د میاشت په حساب سره وګورئ نو بیا میاشت کې د یو کم 150 میاشتې راځي نو بیا د سپوږمۍ په حساب سره خو یو کم شپېته شوې او خو دوه کم شپېته شوې هغه د میاشت حساب سره هغه معاف دي ځکه میاشت دغه ده نو دا خبرې شو نورې بیا د فدیې وغیره دغه